کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین نصر یاسر خان دی. شپه ده یو ډېره مبارکه دستوره شوله د افغانستان، فلپاین، مصر نه قاریان را بلل شوي د پاکستان دننه د کوټې نه، بیا د پېښور، بیا زموږ د چارسدي شیخ الحدیث مولانا ادم خان صاحب چې تنګي سیمې سره تعلق ساتي او زمونږ فخر دی. ما ته اوس دومره پورې پته ولګېده چې هغوی په کراچۍ کې، هغوی په اسلام آباد کې د ډېرو یو شمېر مدرسو چې کوم دی هغوی مشري کوي. خو دا کومه مدرسه چې ما نن ولیدله په یو دومره ښکلي انداز کې جوړه شوې وه چې ما د هغه مدرسې هغه ښایست ته کتل. خو هغې کې لنګر هم چلیږي او هغې کې په سوونو چې کوم دی نو طالب علمان زده کړه کوي. دا وګوره جي د دې نه ما څه تپوس کو نو دا په سوونو طالب علمان چې کوم دی دا په دغه مدرسه کې زده کړه کوي. نو یو خو هغه کله چې دستوره شروع و دغه د مصر د قاریانو چې کوم تلاوت شروع کو نو رحمت را ورېده بارانونه. خو په باران کې چې کوم دی نو خلکه پانیسېدل. موږ اوس هم دې وخت کې لوانده یو او بیا زمونږ د محمد یونین اف جرنالیست چیرمین فیض محمد صاحب په دیره کې اوس د خوړنې پروګرام جوړ شوی و. قاریان ټول چې کوم دی هغه دلته کېناست دي. زما د ننني پروګرام مقصد او مرام دا دی چې مولانا صاحب دا مدرسه د یو جومات نه روانه کړې وه او نن الحمدلله یو ډېر ښکلی بلډینګ لري. خو دغه طالب علمان دی کې لنګر وي، د دې بیلونه دي، د دې ډېر زیات مراعات دي. په دې باندې به زه یو نمبر ورکوم او تاسو ایغ په هغه باندې رابطه کولی شئ. مولانا صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولې نننۍ دستورې را جوړولو مقصد سو او ډېره ښکلې بختوره دستوره وشوله. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آله الذین سلکوا طریق الهدى. اما بعد، اولین خو زه علب خان بھائی ستاسو ډېر ډېر شکریه ادا کوم، ستاسو ډېره ډېره مننه. الله تعالی تاسو ته خیر ورکړي چې زموږ یو دینی سوچ او یو فکر چې هغه تاسو قوم ته رسول غواړئ. ظاهره ده دین کې الله تعالی عزت یک درې دی، خیر دی، پکې برکت دی. دا ټول انسانان د الله تعالی په حکم او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند تیر کړي، د دنیا او د آخرت دواړه کامیابی ورته ملو شي. زموږ دا اداره جامعة السلیم چې دا د رئیس المحدثین استاد العلماء حضرت مولانا سلیم الله خان نور الله مرقده دا وفاق المدارس صدر وو او د جامع فاروقی کراچۍ محتمم هو. دا د هغوی په نوم باندې ده. هغوی دلته تشریف راوړی زمونږ د علاقې ته دوه ځله راغلي وو. یو ځل چې کله طالبان حکومت افغانستان کې او جلال آباد فتح شو نو هغه وخت دلته تنګي ته هم راغلي وو. فیض محمد خان صاحب د دوی والد صاحب حاجي ګل کرم خان مرحوم هغوی هم حیات وو، د هغوی سره ملاقات شو. د هغې نه پس چې کله مولانا خواجه خان محمد رحمت الله علیه وفات شو، د وفاق یو وفد راغلی و، د سرحد گورنر سره ملاقات و. د هغې نه پس دلته حضرت تشریف راوړی. دا کوم ځای کې چې زموږ مسجد جوړ دی په جامعة السلیم کې، دلته د صوبیدار اونوی دلته موږ سټیج ساز کړو. زموږ حضرت رحمت الله علیه دا هلته قیام کړو. د هغې قیام الله تعالی ته دونه خوښ شو چې خپل کور یې هلته جوړ کړ. مونږ چې کله دا اداره شروع کوله، زه اول کراچۍ کې ما کراچۍ کې الحمدلله ټول سبقونه هم ویلي دي او زه هلته کې استاد هم پاتې شم جامع فاروقیه کې. د هغې نه پس بیا زه پنډۍ ته رالم. خو د هغې وخت نه زما په ذهن باندې یو سوچ سور و چې زمونږ د علاقه دا ډېره ستر علاقه ده او دا ماشاءالله دین سره محبت کوونکي خلک دي. مالی وسایل دلته ډېر کم دي او مالی طور باندې حوصله افزایي نه کېږي، لیکن افرادي قوت ډېر زیات دی الحمدلله. او زمونږ د پښتنو یو ذهن کې خبره وي چېرې مونږ دا ماشوم خدای ته بخلی دی. نو زه پنډۍ کې یم، اوس هم پنډۍ کې یم، مدرس هم. دا قاري صاحب قاري سید الله صاحب الحمدلله ما د دې مدرسې آغاز د ده نه کړو. زمونږ دلته باجوګي کې یو ورکوټي جومات دی او د قاري صاحب ته مو چې بھائی پیسې به نه وي، ما چې کومه تنخواه وکړله لږه به دله ورکړله، لږه به ورنه کړله. الحمدلله الله تعالی دوی له خیر ورکړي، دوی همت وکړو. او د هغې نه پس بیا مونږ دا اوس چې جامعة السلیم مونږ سره سل مرلې ځای دی الحمدلله. نو دلته کې 10 مرلې یو کور و، هغه مونږ په کرایه اخیستی. د هغې نه پس زمونږ دا سلسله خدای پاک روانه کړه. بنیادي مقصد دا و چې د علاقه کې صحیح عقاید پرچار وشي، د قرآن او حدیث پرچار وشي، اسلام سره چې کوم کسان محبت ساتي هغوی هم په اسلام کې صحیح معنو کې داخل شي، او چې کوم نور د الله تعالی بندگان داسې دي چې هغه د دین نه لرې دي چې په هغوی محنت وکړي شي او هغوی دین ته راشي. الحمدلله الله تعالی زمونږ دا کوشش زمونږ د ملګرو طلبو د اخلاص د برکته دا الله تعالی کامیاب کو. انشاءالله مزید به الله تعالی برابر کی. الله تعالی نه مونږ دا دعا کوو. زمونږ الحمدلله اوس د ټول علاقه کې مکاتب دي او زمونږ
54 اساتذه دي الحمدلله هغه کې زمونږ 11 معلمات دي زمونږ د جنه کوم مدرسه ده هغه د دوره حدیثه پوره ده غیر رهایشي ده الحمدلله هغه سلسله روانه ده هغه هم دلته راځي د حاجی کرام الله صاحب کور کې ده جامعۃ السلیم د بناتو شاخ ته بیا زمونږ شاخونه د بناتو په زیارت کې لیے بازو کې او زمړخته د کالج روډ باندې دا کری بلډینګونه دي دا نه جی ما یو سوچ هغه وخت کې شروع کې زمونږ دا سوچ الله تعالی ذهن کې چولو چې فینانشلی ډیسټربنس برازي ځکه چې د دومره لوی تعداد کثیر تعداد کې زموږ تقریبا 1400 سټوډنټان دي دلته مرکز کې 150 هغه کسان دي د هغوی لنګر او خانه پخېږي باقي چې کوم طلبه او طالبات دي هغوی کور ته ځي او راځي نو ما د مرګورو ته هغه وخت کې ویلو چې زمونږ د طلبو مونږ به داسې یو سیستم جوړو چې د دوی کور زمونږ سټل وي د دوی کچن زمونږ لنګر وي نو داسې مونږ یو ترتیب جوړ کړی دی الحمدلله چې سهار او ماښام کلاسونه لګي لکه 4 بجې نه کلاس شروع کېږي ماسخوتنه پورې لسو مرلو کور نه چې کوم نن سل مرلې چې کوم نن خپلې مدرسې الحمدلله او دا ټول ذاتي او ملکیتي دی الحمدلله دې کې لګا دا الله تعالی ډېر لوی دا کوم بلډینګ چې جوړ شوی نه دي ته چې مونږ کتل نه مونږ چې چرته اسلام آباد کراچۍ کې بلډینګ لیدلی هغه الحمدلله دا ما الحمدلله خپل یو نقشه او زموږ یو مرګره جناب وقار احمد صاحب حیاتاباد د التکیوی او د تنګي غنی الرحمن مرحوم دا غي زوی دی هغه دا نقشه کې موږ سره ډېر لوی هیلپ کړی ډېر زیاته دلچسپي ماشاءالله غشته ده مالی تعاون موږ سره کړی الله تعالی ز خیر ورکړي موږ اصل کې جی پړومبني ځلن موږ دنه نو کتله نور فیض محمد براته ویل زموږ مدرسه دلته کې الکه دا لنګر د پکې دادي اورېدلی بمتیو خو دنه نو ورغلی ما چې نن دا بلډینګ ولې د پکې منداز کې جوړ شوی ګرځي نو زه بنیادی خبره ډېره اهم زمار پر چې هغه تاسو کوم او هغه غواړم چې هغه تاسو دا پیغام ورسوي ټول قوم ته ورسوي زموږ د سمره خلک چې دي دې کې ما د مرګورو ته ویل چې دا مونږه محلې ماشومان راشي هغې ته مونږ د ناظرې او د قرآن تعلیم ورکو نو دا بیا د دې کیټګري جوړېږي دې ماشومانو کې داسې چې هغې مور پلار وشي ډېر عالم شو حافظ شي نو هغه مونږ ته مستقل شي نو دا هم زمونږ یو هدف و بیا دا ضروري نه چې ټول د مولیان جوړ شي ټول د علما ښه خو ده چې بدین ځان پوه کړي لیکن دنیا بازار دی دنیا ماحول دی هغه هم انسانان آبادوي فرشتې خو به نه راځي نو زما دا ذهن کې چې کم دا طلبای زمونږ دا حفظ نه علاوه چې کوم کلاس پاتې شم هغه کې درې طبقې مزید جوړیږي یو دا چې هغه کریم ساز شي د معاشرې هغه غټو ادارو کې لاړ شي بین الاقوامي سطح باندې هغوی کار وکړي د قوم ملک او ملت خدمت وکړي نو هغې چې بنیاد جوړ شوی وي عقیدې صحیح وي دعاګانې دینداري خدا ترسي ځکه چې موږ ته یو خدا ترس او نیک ډاکټر هم ضرورت دی د یو انجینیر چې هغه کرپشن نه کوي هغه صحیح میټیریل لګوي دغه شان ته دا یو اعلی طبقه به دغه کلاس کې جوړیږي یو طبقه زموږ د مدرسې شورته چې علما به جوړیږي دویمه طبقه چې هغه لاړ شي او اعلی سطح باندې خدمات وکړي نو هغوی به د علاقې سره نسبت دي دا دغه به یاد ساتي چې یاره موږ سره محنت شوی دی هغې به مزګزاره وي دې کې بیا درېیمه طبقه چې کوم دی نو میډل کلاس چې هغه څوک به سکول ټیچر ساز شي څوک به اسپتال کې کمپیوټر ساز شي بابو به ساز شي مختلفو ځایونو کې نو د دې خلکو هم تربیت ضروري نو دې وجې نه موږ دې مرګورو ته چې دوی ته منځونه وښایه دعاګانې ورته وښایه قرآن ورته وښایه د دین کوم مبادي بنیادي ضرورتونه دي چې هغه باندې هغوی پیښ شي چې دوی دغه معاشره کې لاړ شي یو استاد دی ټیچر دی د سکول هغه ذهن ساز شوي وي هغه کې دینداري وي نو هغه به د قوم د بچو ښه تربیت کوي څومره چې زمونږ دا نن د فورسز ضرورت دی چې زمونږ سرحدونو حفاظت کوي مونږ ته د هغې نور ایجنسیز چې کوم زمونږ دي هغې خدمات کوي هغې خدمات په خپل ځای لیکن زمونږ خدمات الحمدلله ټول نه زیات دي مونږ د چا نه عوض نه اخلو مونږ د قوم او د ملک او د ملت او د پاکستان سپایان یو بغیر تنخواه هغوی تنخواه لي په هغې زما ابجکشن نه دی لیکن اوس د چور دپاره غل دپاره پولیس ته چې پولیس به نیسي هغه له به سزا ورکړي مونږ په مسجد کې محله کې په خلکو باندې محنت کوو چې الله تعالی نه اورېدل پکار دي پردی مال نه دي اخیستل پکار غلا نه پکار ډاکر نه پکار زنا نه پکار قتل نه پکار جګړې نه پکار دې کې د ممبر او د محراب یو ډېر لوی کردار دی الحمدلله دا ایم زمونږ مخې ته او څلورمه طبقه هم دغه کلاس کې داسې وه چې هغې چا د پلار زمینداري کوله نو به زمینداري کوي چا پلار چې کوم دی نو ترکاڼي کوله به ترکاڼي کوي نو دا مسلمانان دي دې ټول ته دې ضرورت دی الحمدلله دغه مقاصدو کې الله پاک موږ له کافي حده پورې کامیابي را کړې ده زموږ د تعمیر ساز شوی الحمدلله دا بلډینګ دا د انګریزي یو شکل کې دی لږه حصه جوړه لږه پاتې ده خو دې وخت کې په موږ باندې برډن دی قرض دی نو چې الله تعالی که خیر هغه ادا کړي بیا به انشاءالله نور هم سلسله کوو د دې ټولو څیزونو سره سره د ما یو دا انتهایي چاهت دی چې الله تعالی موږ له وسایل راکړي
چې موږ دلته زنانو یو هسپتال ساس کو تنګي کې او ما بعض دوستان دي مرګري مې کلاس فیلو مې ډاکټران دي زاغوي تم دې باره کې اکثر دعوت ورکوم چې دا است کسانو ګوره زموږ غریب علاقه ده سړي زنه چې زنانه مولانا صاحب ملمانه زی او تاسو سره ډیر طویل خبرې کیږي ان شاء الله بیا به کوکتونکو نه یو داسې دستور را جوړ کړی و چې پاغیم د دوی کافی خرچ راغلی دا نه چې خدای تنګي د دنیا عالم راغلی و دا وجود او بغرې دا هغه غیرت چې مونږ وره دا په کوم انداز کې نه ډیره خو ان شاء الله سید الله غری صاحب یو خپل نمبر وایي جی هغه کتونکو تایم کتونکو زمونږ د تنګي کې دا مدرسه چې کومه ده دا د یو جمعات نه جوړه الحمدلله نن ډیر ښکلې جوړه شوې ده خو ډیر کمې دي پکې بیلونه اخراجات هر څه چې کوم دي هغه ضرورت دی نمبر ورته وایي 0352 25084 0352 25084 دا نمبر به دې د پاسه می مولانا صاحب چې کوم دي چونکې دوی لیاقت باغ کې وي په پنډای کې ډیر وي خو زه به پیغمبر محمد صاحب سره رابطه کوم تاسو چې بیا راشئ جی نو موږ به طویل چې کوم دنو خبرې کوو دا کوم د هسپتال پروجیکټ چې دی او د بنات دا کوم خبره په دې به ان شاء الله خبرې کوو محمد صاحب سره مسلسل دې باره کې تعاون کوي الله تعالی دې زه خیر ورکړي بارم جنگيږي جی هر ځای کې چې خبره کیږي نو ویل د متروزوی د مدرسه او دا هغه یو په خپل یو دغه کوي کنه نو ما دې او ماته چې وختي کال کو کوم مرګورو چې زمونږ دا پیغام وره دا خپل قیمتي وخت راکړه زه دا شکریا ادا کوم الله تعالی تاسو هم زیاته ورکړي الله تاسو خوشاله ساتي جی زمونږ د پاره ډیر فخر دی مولانا ادم خان صاحب ان شاء الله بیا به سره خبره ترې کو ضرور د دې مدرسې سره خپل تعاون یقیني کې خوشاله سي ګور استاد په کور کې نه چې دا کوم دستور را جوړ کړي و چونکې باران پکې لګرا لګي چې دغه خلکم یې لس روپې امداد د مدرسې سره کوي کنه نو دا مدرسه مخ په وړاندې رواني منو